ما ډېر کسان داسې لیدلي چې شوق یې ډېر دی دین د بیانولو په دې فیسبوک باندې هم شتي نن سبا ډېر راوتي دي دا هېڅ پته یې نه لګي چې کوم ځای کې سبق ویلی نه د کوم ځای نه فارغه دی خو نه دی خو بس ځان ته موبایل نیولی او خبرې سره به ښه مسکۍ مسکۍ کېږي او چې دا ذکر ووایو 80,000 ګناهونه به معاف شي او دا ذکر ووایو 100 کاله ګناهونه به معاف شي او دا ذکر ووایو آخرت به هم ښه شي او زموږ د عوام د مختصر لارې جنت ته ډېرې خوښوي داسې مولان په کار دی چې خبره په یو منټ کې ختمه کړي بس داسې مولوي صاحب هم په کار دی چې یو منټ خبره او موږ به جنت ته هم ورسو یو څو ورځې مخکې چې ما یوه ګیله کړې وه او دا ګیله چونکې د ټولو مسلمانانو هم وه نو جناب تاسو دا ویډیو وینئ زما په مخ باندې داسې کراس راښکلی دی مکمل او یو بدعتي یو قسم له د ځان نه خبرې اترې نو چونکې زما ویډیوګانې تاسو ټول کتی شئ زه د سره نفرت نه خوروم او نه مې په چا باندې سرت کړی او نه به مې چاته سپکې سپورې یو قسم له ویلې او نه به انشاءالله وکړمه نو جناب دا ویډیو تاسو په خپله یې چې زما په مخ باندې کراسونه راښکلی شوي دي چونکې ما خبره څه کړې وه او کم یو وطن مې یاد کړی چې په آخره کې ما د کم وطنونو دفاع کړې وه چې په آخره کې دجال چې هغه الله جل شانه پیدا کړي او راوځي او نبي علیه صلات وسلام دې په خپله پناه غوښتې د دومره خطرناکه فتنه به او الله به له جهنم جنت ورکړی او الله به له دا طاقت هم ورکړی چې یو کس په مړ کي او بیا به یې راجمدی کوي هم دا طاقت په الله هغه له ورکړی او د هغه سره چې څوک وي هغه به یو قسم له د جنت په انعاماتو کې او چې څوک د هغه مخالف وي نو هغه به ډېر عجیبه زندګي تیری جناب او دغه دجال به د پوره دنیا یو قسم له سیل وکړي دې دوو ځایونو ته به دا دجال هم نشي تللی په هغه ټایم کې به دې دوو ځایونو ته مکه مکرمه او مدینه منورې ته نشي تللی ولې دا دومره مقدس ځایونه دي ما خو د هغه ځای جناب دفاع وکړه چې یاجوج او ماجوج یو عجیبه مخلوق الله جل شانه پیدا کړی دی قرآن کې الله تذکره کړې ده او د پیغمبر په ذریعه یا پیغمبر یا نه د هغه په ذریعه الله جل شانه یو دیوال ورته وو او هغه مخلوق پر اوزي قیامت ته نږدې او ډېر عجیبه خطرناک مخلوق پیجي په سمندر باندې چې راشي سمندر به داسې وسکي چې هغه مخکینی مخلوق تیر شي شاتني به راشي وایي به چې دلته جوړې اوبه وي داسې عجیبه خطرناک مخلوق چې بره به هم غشي ولي او هغه سیړه به ورته سره الله راوغورځوي او وایي به چې بره خلک هم مړه کو او عیسی علیه السلام به یو سیټ کې پناه والي دومره خطرناک مخلوق چې هر ځای ته به ورسي دغه مخلوق په هم دې دوو ځایونو ته نشي تللی ما خو د دې ځایونو جناب هغه یو قسم له دفاع وکړه مکه مکرمه او مدینه منوره ما خو د هغه ځینو دفاع وکړه چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دریو ځایونو ته تلو کې ثواب دی د ثواب په اراده هلته ځئ یو مکه مکرمه بل مدینه منوره او بل بیت المقدس دې دریو ځایونو ته یو کس په دې اراده ځي چې دلته د مونځ حیثیت سیوا دی ماله به الله ډېر اجر او ثواب راکوي نو زه په دې اراده باندې ځمه او حرم کې 100,000 مختلف روایت دي او په مدینه منوره کې 50,000 ګنا سیوا ما خو جناب د دې سیزونو او د دې ځایونو هغه یو قسم نه دفاع وکړه ما خو د هغه ځایونو دفاع وکړه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ با د مدینه منورې چې کله په سفر باندې لاړ او عمر سے بر روانو او د مدینه منورې غرونه به ولیدل نو سبه وی سورلې به تیز کړه او ډېر په منډه منډه براتلو او سبه وی اے غرونو اے مقدس زمکه ستاسو نه علاوه په بل ځای کې مال خون نه راکړي چې شپه وکم په بل ځای کې مال خون نه راکړي چې زه ایثار شم ما خو جناب د دغه سيزونو دفاع وکړه ما خو د هغه ځای دفاع وکړه چې ابرحه ډېر په عجیبه شان او شوکت کې را روان دی او د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا واقع شوې ده او خانه کعبه مبارکه ورانې جناب دغه سرزمین باندې چې قدمونه کېښودل نو الله جل شانه د نبی علیه الصلاة والسلام چې کوم نیکه دی هغه ورته هر څه پرېښودل او لاړلې غرونو ته بره وخېتو او جناب وایي چې د چا کور دی هغه پوه شه او کار یې پوه شه الله جل شانه وایي دا د هغه کور دی د دې فوج مونږ طاقت او قوت نشو لرلی او هغه جناب لاړی د نبي علیه صلات وسلام نکاح او هغه لاړی هغه سر کې اخوا ورته کېناستو او چې دا ابرحه کله رالی په خانه کعبې مبارکې باندې او کله پې حمله کوله نو الله جل شانه د جدې د سیړه د سمندر د سیړه یو توتکر کې په شان مخلوق راوستو او په مخوک کې به یو کاڼی یو په یو پنجه کې بل په بل پنجه کې او هغه به لاندې را پرېوتو او دومره خطرناک و چې په دې سر به ولګېد لاندې به اوت هاتي نه به
لاندې پریوت او داسې یو عجیبه غار شانتې بیا وکړو. ما خو جناب د دې ښارون دغه وکړه یو قسم نه دې پام وکړه. سم خیال لې دا ښارونه ستاسو په دغې خلکو باندې سود شي چې دوی به سازه کی یو سیټ ته په جانګو کې ګرځي او بل سیټ ته احرام دی اچولی لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک یو دا تکبیر وایا او دوی سیټ ته انګریزان په جانګو کې ګرځي. دا هم خوښه ده دغه ښارونو باندې دا سود شي. ما خو جناب د دې خبره یو قسم لا هغه دغه وکړو چې دا خبره ورانه ده. نو بس دا سله ده او دا جواب دی جناب. او ډېر خلک څه کمنټس داسې وو چې تاسو په پاکستان کې ولې دا خبره اترې نه کوئ. زه اوس هم په پاکستان کې څومره دا ګیر چاپېره دا خبرې اترې دي کنجرخاني دي وغیره زناکاري دي دا ټول دې بند کړی شي. زه په جار باندې خبره کوم خو جناب د الله بندګانو تاسو دا کمې خبرې کوئ. دا څوک چې د مدینې منورې او د مکې مکرمې ځمکه د پاکستان د ځمکې سره سموي د نورو ملکونو د ځمکو سره سموي د الله بندګانو چېرته دا ځمکه او چېرته هغه ځمکه چې محمد رسول الله پې ګرځېدلې او ټول صحابه پې ګرځېدلي. دا بعضې کسان به کې وایي بس وایي دا پلاني ځای کې دا دی ډنګري ځای کې. زه د مدینې منورې خبره کوم زه د مکې مکرمې خبره کوم. او سم خیال لې څومره څیزونه تاسو ختم کړل که نه او وایي دا بدعات دي د صحابو عجیبه عجیبه ځایونه د نبي علیه صلات وسلام کم کوی چې ټول بند شو دا وایي بدعات دي. ښه دا بدعات دي او د سلمان خان لاسونه چې کم لګېدلي دي که نه او هغې نه به یو نقش سازیږي مخامخ په دیوال به لګي دا بدعات نه دي. د دې خلاف خبره نشته. جناب شیخ صاحب ما ته رنګ وکړه مال یو اطلاع راکړه د بل پترو مال راکړه کوم مال اطلاع نه کې بل ورکړه او ووایه چې په دې کار باندې مونږ ډېر خفه یو جي حدیث نه به ورته مونږ ووایو ځه چې هلکه شیخ صاحب راته سوال جواب کړی دی او د دې خبرې مذمت کړی دی. نو بس دغه نشته جناب او بس مخ کراس دی بس صحیح ده جي. زما بیا مشورې وس مې مشورې او مخکې مې مشر وي په زړه کې مې چاته کینو بغض نشته. ښه کور څومره خبرې کوئ زما ټول تاسو مشران یې. زما هر یو عالم اکو د هرې طبقې دی زما مشر دی. زه ورته د عزت په سترګه ګورم خو بیا ما نه څه ګناه کېږي او څه خطا را نه شوي تاسو نه ټولو نه معافي غواړم. تبلیغ جناب په امریکا کې آزاد دی په امریکا کې آزاد دی. امریکا چې په پوره دنیا په دهشتګردو پسې ګرځي په هغې کې مراکز سازیږي او جناب په دغه ځای کې وایي دهشتګرد دی که نه زه به ګیله نه کوم او په دغه ځای کې زه ناست یم دا بهي بس زه نور څه نه یم الله دې موږ معاف کړي.